زما انتهی قابل قدر و واجب الاحترام مسلمانانو، دا مساجد دا د الله رب العزت د شعائرونه دي. دا معنی چې کوم ځای کې مسجد وي دا د دې خبرې دلیل دی چې دا علاقه د مسلمانانو ده. اور مسجد چونکه د الله رب العزت عبادت د پر یو مختص کړي شوی زمکه دا یو پراپرټی ده، نه چې کله دا وقف شي د زمکه ته الله رب العزت ته ورکنه دی بیا خپل آداب او احترام دی، هغه آداب او خیال بساتي. ځکه الله پاک اعلان وکړو انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا الله. چې کم سړی مسجد ابدی د دې د ایمان گواهی ورکا، من آمن بالله والیوم الاخر، کم سړی په الله باندې ایمانی، په ورځ آخرت باندې ایمانی، دا به مسجد ابدی. دیو چې کم سړی د مسجد سره تعلق وي، هغه مونځ ته راځي، عبادات ته مسجد، اذان کی، اقامت کی، صفائی کی، څه قسمه خدمت وي د مسجد خدمت کی، نو قرآن ته نه دا مطالبه کی چې د ایمان گواهی ورکا چې د ایماندار دی. او بیا صرف په دغه ځای باندې اکتفا نه کوي. شریعت دا وایي چې کم سړی من بنا لله مسجدن، چا محض الله رضا د پر مسجد جوړ کړو، اور حدیث کې رالو ولو کا وقر قطات، کاغه د چرچنې د جال برابر ولی نوي، بنا الله له مثله بیتا فی الجنه، الله رب العزت په د دی ورکوټي مسجد په شان اندغه رنګي ورته یو کور په جنت کې جوړ کی. اوس د سړی زین د یو اشکال راځي چې کله د چرچنې د جال برابر چې ته مسجد جوړ کی، نه دا خو ډېر ورکوټی دی، اور دومره ورکوټي د مسجد په بدل کې جنت کې دومره ورکوټي ځای ملوي، حالانکه د ټول کائنات را غونډ کا دا د جنت د یو انچ ځمکې برابر قیمت نه لري، ا دومره لوی ښکلی ځای دی. او دیندارو خلکو ته الله رب العزت ورکوي. نو علماء لیکلي چې دلته کې الله رب العزت کوم دا فرمایي ولو کا وقر قطات، کدا د چرچنې د جالي برابر ولی نه وي، دا د رګبي اور د کنسټرکشن اور غټوالي اور د ورکوټوالي په اعتبار سره نه دی، بلکې د اخلاص اعتبار سره دی. چې ورکوټي مسجد ولی نه وي، خو چې اخلاص سره د جوړ کو نه جنت کې والا روزه دی په بدل کې ډېر لوی بنگلا درته نصیب کی. څومره اخلاص دومره بلوی مقام، څومره اخلاص متاثر وي دومره بالته سایس نه وي. اور که الله دې نه کې مسجد د دې لپاره جوړ کو چې خلک وایي چې تکړه سړی او فلانکیو نالا په نسبت خو هیڅ نشته، کم خلک مسکی غي اجر ملوي، دې کې شک نشته. خو چې دا کم سړی د خپل نیت خراب کړي دی دغه سزا ورته ملوي. نو ځکه شریعت د دې ترغیب هم وچلولو چې مسجد جوړېدو ترغیب یې چلولې. او بل روایت کې راغلو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله د عرش لاندې چې کوم خلکو ته د قیامت ورځې سخت نور نه سور ملويږي، نه هغه اووه کسان دي. یا یو مخصوص ځای دی چې هلته به نور ګرمي نه وي، دې خلکو ته به هغه ځای ملويږي، هغه کې یو دا دی رجل، هغه سړی قلبه چې د هغه زړه معلق بالمساجد، چې هغه د مسجد سره تړلی شوی وي، دې سړي ته به هلته هغه ځای کې ځای ملوي. او بل روایت کې رالو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مومن سړی د ایمان علامت دغه دی، دا چې کله مسجد کې وي داسې خوشحال وي لکه څنګه کبان اوبو کې خوشحال وي، دا د ایمان علامت دی. او منافق سړی په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې منافق سړی مسجد کې تنګيږي، هغه مسجد کې وخت نشي تیرولی. که ستاسو مسجد کې تنګيږي بیا به ځان ته سوچ کې چې زه آیا منافق خو نه یم، او که ته بهر تنګ وي مسجد ته راشي خوشحالېږي، نه بیا پوه شه چې ته ایمان والی. اور الله رب عزت اسانه کې موږ خپل ځان باندې سوچو کو نن چې موږ ټول نه زیات تنګي وغه مسجد کې تنګي د دې حدیث پر اړه کې به بیا خپل ایمان باندې سوچ کړئ چې زه د مسجد کې ولې تنګي کوم، دا خدای الله کور دی، دلته ماته عبادت کول پکارو.